السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکات په ځمکه کې د ملګري د متعلق سوال کړی. جواب دا دی چې کروندې لپاره د سړي ذاتي ځمکه یې کنه، نو په دې زکات نشته چې دا یو خبره د ذهن کې. دا د تجارت په ځمکه زکات چې تا اغستی پیسې لري په پیسو پرتی او خرڅ ته پته مای لکه تا سره چې سپین زره پراته دي ته ورسېږي په خبره، نو بیا به زکات ورکې 40 روپۍ. دا لکه یو خبره شو. دویمه خبره د ګاڼه ځمکه نه ګاڼه چې ما ستانه 1000 روپۍ راواغستې مثال او تعالی مې عمر ځمکه درکړه چې دا ځمکه به ته استعمالې نه، خدا اعتماد دی چې کلم ما سره 1000 روپۍ وشوي زه به تعالی ستا پیسې درکړم، زما ځمکه به ازاده کړي. دا ګاڼه ده. نو دا ځمکه خو زما ده که نه، تعالی خو ما ارضي صرف درکړه چې د دې قرض اعتماد پیدا شي. نو زما ځمکه ده او چې زه تعالی پیسې درکړم بیا هم زما ده. نو زکات په ما باندې لري کې را تجارت لپاره کړه کروندې لپاره، نو بیا په ځمکه کې زکات نه، د ځمکې په فصل کې زکات دي. لکه غنمو کې زکات دی، وربشو کې زکات دی، انګور کې زکات دی او سوی وتره کجوره. دې څلورو سيزونو کې زکات دي، نورو کې نه ښه. سبزو میوو کې هم زکات نشته. راجحه خبره ده. ما مخکې یو تحریر دی ګروپ کې نشر کړی مو، هغې کې تفصیل په دې خبره باندې چې په لیس فی الخضروات صدقه او لیس فیما اقل من غشرة من 5 اوسق صدقه. د 12 منو نه چې کمی نو هم په زکات عشر لکه نه صحیح ده. او په میوو سبزو کې هم نه ښه.